د مفتی منیر شاکر صاحب د عقاید باره کې یو مکمل کلیپ تاسو سره شریک کوم چې د مفتی منیر شاکر د هغه عقاید څه عقاید یې پاتې کړه، کومه فتنه د هغې نه پاتې شوه او اوس امت ته څه پکار دي او قوم ته څه پکار دي. نو دا یو ښکلی او زبردست پیغام د حضرت مفتی محمد ندیم محمودي صاحب دعوت برکاتهم العالیه د هغه شریک کوم در سره. نو مکمل یې واورئ او د ټولو ملګرو سره شیر کوئ چې د هر ملګري غوږ ته د آواز ورسیږي. دا د مفتی صاحب مفتی منیر شاکر صاحب چې زموږ نه په څو کالونو په دا ملک کې یو لویه غوغا راوچته وه د دین او دیني احکاماتو ضروريات دین دیني عقایدو په حوالې سره. تېرو ورځو کې هغه چا وویشتو قتل شو. زه خو د ټولو نه اول د هغه د قتل په شدید الفاظو کې مذمت کوم. د یو کافر سره موږ د دغسې رویې قایل نه یو چې د هغه سره څوک دغسې وکړي. دویم نمبر زه نن په دغه کلیپ کې د څو خبرو کول وضاحت ضروري ګڼم او هغه وضاحت ځکه ضروري ګڼم چې د هغه د مرګ نه مخکې د هغه د غلط عقایدو نظریاتو پرچار غلط میشن په خلاف باندې 2-3 کاله موږ یو ډېر تیز او تفصیلي تحریک چلولی. مونږ خو خیال دا و چې هغه د دنیا نه لاړو بس فتنه ختمه شوله، قصه ختمه شوله. لیکن د هغه په مرګ سره بعضې مشکوک لیکونه د هغه د بچي یا د نورو خلکو راغلله. مثلا هغه په خپل کلیپونو کې دا خبره کوله چې یاره د په کفر باندې چا فتوی راجمع کولې، دی کول. هغه خلکو هم د ده لپاره دعاګانې کولې او هغه هم په خپل کار باندې پښیمانو. نو هغه خلکو موږ ته منسوب کړل. نو د هغې د وجې نه زه وضاحت ضروري ګڼم. دویم نمبر دلته بعضو خلکو هغه په مرګ سره دغه کفریات چې و هغه اسلام په نوم باندې مخې ته پیش کولو کوشش شروع تر دومره پورې چې د هغوی د طرف نه یو اعلان هم راغی. هغه پوسټ به تاسو دې کې وګورئ چې د مفتي صاحب کتاب هغه به کمپوز کېږي، راځي به. دغه کتاب نوم دی الفرقان بین دین الرحمن و دین الایران. یعنې زموږ سره چې کوم دین دی په دې وخت کې زموږ عقاید زموږ اعمال زموږ د څومره څه چې دي دا د ده په نسبت باندې ایراني دین او مجوسو جوړ کړی دین. نعوذ بالله. بعضې خلک موږ ته وایي چې هغه د دنیا نه لاړو بس خاموشي اختیار کړي. نو خاموشي به موږ بېشکه اختیار کړې وې خو که هغه د مزید فتنې راچوتېدو هغه یره او خطره نه وي خو هغه فتنه نور هم لاړه. دغه کفریات خلکو د اسلام په نوم باندې واغېستله، هغه خلکو یې تایید شروع کړو. دویم نمبر د فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي وو. امام بخاري رحم الله چې د عالم اسلام مایناز محدث، امام مسلم ترمذي، د فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي وو. مفتي صاحب ته دغه اصول ولې نه وريات چې هغوی ته مجوس ویل، ایرانیان یې ورته ویل، دا قسم الفاظ یې هغوی دپاره ویل. بهرحال زه دغه څو عقاید ستاسو په حوالې سره ږدم چې دغه عقاید څه وو. د دغه عقایدو کې په دغه ملایانو کې زه چیلنج هم ورکوم چې دا څوک یې تایید کړي. که زما سره په دې څه ټایم هم خبره کول غواړي، ثبوت یې غواړي، موږ سره ټول کلیپونه محفوظ دي. زه تفصیل نه کوم دلته، نه دغه کلیپونه پیش کوم چونکې په دې موضوع باندې زموږ یوه سلسله په مشورې سره علامه ساجد خان صاحب نقشبندي حفظه الله دغه سره د کلیپونو چلیږي، انشاءالله به راځي. دویم زموږ یوه بله سلسله موږ 2-3 یوزبیانو کې د ټول سره جمع کړي دي، ترتیبوار به هغه هم زموږ راځي. دریم زه دلته څو خبرو وضاحت کوم، هغه کلیپونه نه پیش کوم چې موږ سره ټول الف تا یا مکمل محفوظ دي الحمدلله. دې باب کې تاسو را دا قاعده وګورئ که تاسو سره تعویل څه طریقه درځي بیا ووایئ. اول نمبر د معراج نه کلی طور انکار کو. حالانکه د معراج نه انکار کول په دې باندې تمام فقها متکلمین بلکې هر مکتب فکر په دې متفق دی چې د معراج نه انکار د کفر دی. بلکې